من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا واقع شروع ده چې مخکې خطاً داغه د لاس ته یو قبطي مړ شو نو دا د الله په دربار کې د هغې اعتراف وکړ په خپله خطا باندې او بخښنې وغوښته د الله نه. نو الله تعالی ورته بخښنه وکړه. نو د دې بخښنې سره موسی علیه السلام د الله سره دا وعده وکړه چې آینده به زه چېرته د مجرمانو نافرمانو مرسته به نه کومه او د هغې علیکار به نه سازېږم. قال ربي ویلی حضرت موسی علی نبینا علیه السلام ربي ای زما ربا. دا ربي دی او یې دلته د ندا حذف شوې ده او وروستو یې د متکلم حذف شوې ده ځکه چې کسره د با پې دلالت کوي. ای زما ربا بما انعمت علی په سبب دا دی چې تا ما باندې احسانات کړي دي، تا ماله سمج او پویه راکړې ده، علم دې راکړی دی، تا ما باندې قسمه قسم نعمتونه کړي دي. نو فلن اکون ظهیرا للمجرمین پس نه دی کېږم زه تعاون کوونکی او امداد کوونکی د نافرمانو دپاره. دا یو ملګری تپوس کوي د یو ډېر لوی عالم نه چې صاحب زما رور دی او هغه د بنو امیو سیکرټري دی، هغه فیصلې نه کوي، فیصلې بل سړی کوي، خو دی لیکي او دی نافظې کوي. نو آیا د دپاره دا کار جایز دی که نه دی؟ او که دا نه کوي نو د رزق تنګي او سختي به پرې راځي. نو هغه عالم ورته ویلي چې دا بلکل دا کار دی نه کوي او که د باندې څه تنګي د رزق راځي نو رزاق الله دی، رزق د ده په دغې کې نه دی، په دغه ګناه کې او په دغه ناکارۍ کې دغه نه دی. د دې وجې نه چې د یو ظالم حکومت پرزه سازېدله دا هم ګناه ده، دا هم معصیت دی.
په دې وجه نه د انګریزانو د حکومت په باره کې په هغه زمانه کې د هندوستان او د هند علماو دا فتوا کړې وه چې د انګریز نوکري به نه کوئ، دا حرامه ده. دا د دې لاندې مولانا مودودي رحمت الله علیه په تفهیم القرآن کې ګڼ نظاهر ذکر کړي دي چې د ظالم او د مجرم تعاون کوونکي به نه سازي. دا خو د هغه په ګناه کې او په ظلم کې تعاون دی، دا به نه کوي. فاصبح فی المدینة خائفا، پس سحر کو او وګرځېده د په خاریه کې یریدونکي، یریږي، یترقب انتظار کوي چې آیا څه به کېږي، دا که په ما باندې ټکې شي. فاذا الذي استنصره، پس ناڅاپه هغه سړی چې امداد یې غوښتی او د ده نه بالامس پرون، هغه اسرائیلی چې و نو داسې بس جګړمارو، نو د بل قبطي سره یې لاس اچولی دي. نو یستصرخه دته چغې وایي چې ای موسی، ای موسی هله راشه. چې موسی علیه السلام ولیده د همغه پرونی اسرائیلی دی او د بل قبطي سره یې لاس اچولی دي. نو موسی علیه السلام د خپل ملګري ته کار شو. قال له موسی انک لغوی مبین. موسی علیه السلام ورته وایي لکه ته خو یو ګمراه ښکارې، ښکاره ګمراهي بېلارې. پرون د یو سنښتی وي، نن د بل سنښتی. پرون دې راته چغې ووالې ستا د وجې نه په دونه لویه مسله کې زه راغلی او نن بیا نښتی. خو بیا هم چونکې دی مظلوم دی او قبطي ظالم دی، پې ظلم کوي، نو پیغمبران علیهم السلام د پیغمبرۍ نه مخکې هم ډېر رحمدلي. نو اراده یې وکړه چې یاره دی هم خلاص کړمه ترې. فلما اراد ان یبطش بالذي هو عدو لهما، پس کله چې اراده وکړه موسی علیه السلام چې حمله وکړي په هغه سړي باندې چې دشمن دی د دواړو، د موسی هم دشمن دی او د اسرائیلي هم دشمن دی. خو دی چې دباو یې وکړو ور روان شو، نو د ده مطلب دا دی چې دا ځل ما پسې راغی او څوک نه خو د هغه خبر دی. نو ویرېده، چې ویرېده نو بس قال یا موسی، نو وویل هغه اسرائیلي ای موسی اتريد ان تقتلني، تا اراده کړ چې ما مړ کې کما قتلت نفسا بالامس، لکه څنګه چې تا وجلی یو تن پرون. پرون خو د یو مړ که نن څه کې ما وجنې. ان تريدو ان تکونا، ان تريدو ته نه اراده کوي الا ان تکونه جبارا فی الارض، مگر چې شی ته ظالم په ځمکه کې. او ما تريدو ان تکونه من المصلحین، او ته نه اراده کوي چې شی ته د اصلاح کوونکو. خلک د روغې له راوغواړي چې را زمونږ له روغه وکړه، نو ته پکې سړی مړ کړي. نو ته اصلاح کوونکی نه سازېږي بلکې جبار او ظالم سازېږي ته. بس هغه قبطي پوه شو اوی پرون خو زمونږ سړی مړ دی او مونږ په دې تفتیش کې وو چې دا ګورو چې دا چا وجلی دی. دا خو موسی وجلی دی. فورا لاړ او د فرعون کابینې ته ځان ورسو چې پرون کوم کس زمونږ مړ دی د حکومت په ملازمینو کې و د قبطیانو نه، نو خو موسی وجلی دی. بس فرعون د خپل کابینټ اجلاس راوغوښته او مشوره یې شروع کړه چې داسې د یو غیر قوم سړی هغه زمونږ د حکومت کم قوم چې د حکومت په اقتدار کې دی، د هغه قوم سړی او بیا د هغې یو ملازم سړی هغه باندې لاس اوچتول او هغه وجل، دا خو ډېر لویه خطرناکه خبره ده. د دې علاج دا دی چې سړی وجل غواړي، موسی مړ دی. دا فیصله وشوه.
اوس په دې کابینټ کې د هغه ملګری ناست دی رجل مؤمن، هغه هم په دې فیصله کې چې ناست دی دا خبرې واورېدې. به دوی خو فیصله وکړه، بیا خوا دې خوا هلته ځي او دلته ځي، هلکه پولیس وګورئ او پولیس ورپسې ولېږئ، دا دغه کوي او ده په خپله باندې دوه خپې خپلې کړې او دوه پردیو رامنډې کړو. په لنډه لنډه لار باندې په دې خاریه کې ځان موسی علیه السلام ته راورسو او ورته ویل چې ستا خلاف هغه کابینټ فیصله کوي، بس د دې ښار نه اوس هجرت وکړه، وځه او چېرته مدین طرف ته لاړ شه. موسی علیه السلام فوري الله ته سوال کوي، ویسته روانېږي او بې سر و سامانې صدا دی چې په لار کې راوتی دی که نه چکر له، نو هېڅ ورسره نشته او د مدین لار ورته هم نه ده معلومه، او د مدین او د مصر په منځ کې د 8 یا د 10 ورځو د شپې او د ورځې یعنې پوره د 10 ورځو یا د 8 ورځو مزل دی او لار ورته هم نه ده معلومه. او د فرعون د حکومت دا ایریا دا ډېره اوږده ده، په ورځو پکې مزل دی او په دې کې د هغه ځای په ځای چوکۍ دي او د هغه پولیس پکې ناست دي. نو دی الله ته سوال کوي چې الله تعالی ما په خیر او عافیت باندې د دې ظالمانو نه محفوظ او مامون کړي. نو وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، راغی یو سړی د هغه لرې طرف د خاریې نه، اقصا معنی لرې، د هغه لورې حصې د ښار نه یسعى رامنډې وهي. قال یا موسی، سړی وایي یا رجل مؤمن دی، دا د فرعون د تره زوی دی، اے موسی ان الملأ یأتمرون بک، یقینا جرګه او اشراف د قبط او کابینټ د فرعون یأتمرون بک مشورې کوي په تا باندې، لیقتلوک چې مړ کي تا لره، فخرج انی لک من الناصحین، پس اوزره دې خاریې د مصر نه، یقینا زه ستا لپاره د خیر خوی لټونکو نه یم، پس پې وهه او لرې کېږه له دې نه. دقسې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې اوسیږي او مشرکانو ډېر زیات په دارالندوه کې چې هغه د هغې سمدیحال و، پای کې ډېر زیات میټینګونه کړي، خو دا آخري میټینګ و او دې کې دا ټول صنادید قریش راجمع کړي او د عربو مشران مشرکان یې راجمع کړي وو چې دې سړي سره څه وکړو. او ابلیس هم په دې کې حاضر شوی و او خپل خدمات یې هغې ته پیش کړي وو. خو ویل زه به هله کښېنم چې خبرې ته مې غوږ دی او چې نه ږدئ نو زه شیخ نجدي دونه وړوکی سړی نه یم چې زه تاسو سره کښېنم، یا خپل کار کوئ، دا یې ورته وویلې. نو هغې کې هم دقه مشورې وي د پیغمبر خوا د مرګ چې دی وشړی دی ملک نه، یا یې قید کوي او یا یې ووژني، او دا آخري فیصله وه او دا تجویز د دې امت فرعون ابو جهل پیش کړی و او په دې باندې فیصله مو شوه او په دې باندې ابلیس هم اچه وکړه چې بلکل دا جوان چې څه وایي دا درسته خبره ده، وجل غواړي بیا د مرګ نه بله لار نشته، خلاصېدی ترې نه شي. نو نبی علیه السلام مجبوره شو په هجرت باندې او خپل ښار د امن ښار د الله ښار او د الله د کور ښار یې پرېښود او مدینې منورې ته په هجرت باندې لاړ. دا بیا نی دقسې مسله ده څنګه چې هلته دا مسله ده. موسی علیه السلام روان شو، فخرج منها، اووته موسی علیه السلام د دې خاریې د مصر نه خائفا، په داسې حالت کې یریدونکی دی چې اوس چېرته راپسې پولیس راونه رسېږي، دلته راته لاس وانچوي، یترقب و انتظار کوي. الله ته دعا وکړه، قال رب نجني من القوم الظالمین،
ای زما رب خلاص کې مال لره د قوم ظالم د ظالم قوم نه مال خلاص یې راکړي د دې علاقې نه ما صحیح سالم وباسي د دې چوکونه په خیر سره ما تیر کړي الله رب العزت فرشته راولېږله او حضرت موسی علیه السلام دا یې نیغ روان که او په داسې لارو باندې بوته چې هغه بلکل د امن لارې وي او 8 ورځې کې یا 10 ورځې کې دی دغه ته ورسېد مولانا مودودي تفهیم القرآن کې دا لیکلي چې دا د تبوک نه اخواته یو ځای دی د دې په دې منځ کې وایي زه کړی وم نو هلته وایي هغه مقامي باشندګان نه چې موږ معلومات وکړه نو داسې وړه غوندې قصبه هلته وایي آباده ده اوس وړه غوندې نو هغې ویل چې دې ځای کې مدین اول ته یو 2 کویان وویل مولانا وایي میلاو شو او دا کوی په باره کې هغه باشندګانو د علاقې ویل موږ ته دا خبره وکړه چې په دې کې بالیقین خو موږ ته پته نشته خو د یو کوی په باره کې خلک داسې وایي داسې خلک وایي چې دا هغه کوی دی چې موسی علی نبینا علیه السلام ترې اوبه ایستلې وي او اګړې اوبه کړې وي د یو کوی باره کې خلک داسې خبره کوي او دا خبره مولانا مودودي رحمت الله علیه لپاره کړې دلته یهودیانو په خپلو کتابونو کې چې کوم خرافات ویلي دي او دا تلمود چې دی دا خو بلکل د خرافاتو یو مجموعه ده د هغې په هغې کې دا خبره کړې ده چې دا کله د مصر نه دی وتښتېدوی دا الفاظ دي भाग गया وتښتېد چې کله وی د مصر نه وتښتېد نو دی حبشې ته ده نو حبشه کې هلته د یو بادشاه په خپلو نږدې خلکو کې واخیسته کیسه کوي که نه دې ته کیسه وایي بس باچا مړ شو خلکو دی باچا او د باچا د ښځې ځای ورله نکاح م وکړو 40 کاله وی دی هلته چې کوم دی په حبشه کې دی باچایي کوله 40 کال خو 40 کال کې هغه ښځې ته دی نږدې شی هم وی نه دی ته دې ته سوچ وکړه که نه او دا بیا د هغه ځای نه وی دی مدین ته راغلی ځکه چې هغه ښځې پې شکایت وکړو 40 کاله بعد چې د خدای بنده خو زما خواله هم نه دی راغلی او دی ستاسو هغه بوتان چې کوم دي د هغې سجده او پوجه هم نه کوي نو بس مشران راټول شو دی معذوله کړ او ډېر لوی ساز و سامان او مال او دولت یې ورله ورکړ را رخصتې نو دی بیا چې راته نو دا د 28 کالو و چې دغه ته راغی دی مدین ته بهرحال د دروغو یو سرلین مولانا دی باندې ردونه کړي دي دا یهودو دا خپل تاریخ هم غلط دنیا ته پیش کړی دی دا هم صحیح نه دی پیش کړی دا د دې انتهایی جهالت دی د دین په باره کې دې حده پورې جاهلان نو دا قسم ته مولانا چې دلته کم تحقیقات کړي ډېر مزیدار انداز باندې دا کړي دي نو الله رب العزت موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي دا دلته یو څو خبرې زموږ مخې له راغلي یو شکر النعم چې چا باندې الله یو احسان وکړي د هغې شکریه ادا کول پکار دي په موسی لما غفر الله تعالی له موسی کله چې الله ده ته بخښنه وکړه نو شکره الله د الله شکر ادا کړ بأن تعهد له ادا ده چې معاهده د الله سره وکړه چې الله یقف الی جنب مجرم ابدا چې زه به د یو مجرم خواته په ژوند کې ونه درېږم د مجرم په جم کې به ونه درېږم د مجرم مرګرتیا به ونه کم
داغه معاون به ساز نشم، داغه نوکر به ساز نشم، داغه د کابینټ وزیر به ساز نشم. دا ټولې په دې کې دننه راځي. او دویم سوء صحبت الاحمق الغوی، ډېر ناکار د مرګرتیا د هغه بېوقوفه بېلارې انسان. ځکه دغه اسرائیلی لغوایته و حمقه، دغه دویم اسرائیلی د وجې د ګمراهۍ او د بېوقوفۍ د نه هو الذي سببو متاعب موسی، د موسی علیه السلام د دې ستړي سبب دغه خبیث ولګېده چې حکم هغه یو ورځ دغه کپتینه خلاص کړی. نو د بېوقوفه سره یارانه او دوستانه پخوا به زموږ مشران ویلي، ویل د کمعقل دوست نه هوښیار دشمن هم ښه دی. خو چې مړ دي کې که نه نو سوري ته به دې راکاږي او څادر به در باندې واچي. هوښیار دشمن چې دی او کمعقل چې دی، کمعقل دوست، د هغه نه دې خدای امان وکړي. دغسې لکه دغه اسرائیلی چې د موسی علیه السلام دپاره ثابت شي. او نمبر 3 لزوم و ابلاغ دولت عن اهل الفساد والشر في البلاد لحمایتها. لزوم و ابلاغ دوله یعنی دا لزوم د دې چې رسولو داغه دولت عن اهل الفساد والشر في البلاد لحمایتها، دا هم چې کوم دی ناروا ده چې ته د اهل فساد او د اهل شر د هغې حمایت کې او د هغې ملګرتیا کې. دا د هندوستان د مسلمانانو چې دا بېوقوفي وکړه، که دې نه دوی چپ پاتې شوی وی دا بوله سره زر وه، د دې په ځای باندې چې دوی د کفر حمایت کو، د بت پرستانو حمایت یې کو، او دا ویل چې دا پاکستان دا چل کوي او پاکستان دا چل کوي، او دا چې دا تش طرح پوریدین چلی زده کړی نور غریبان د څه نه خبر نه دي. هغه لا پکې دا دغه وکړه چې تاسو خو د ملیریا دغه دوی نشئ سازولی، تاسو به د هندوستان مقابله څنګه وکړي پاکستان. اوس ورته وایه څنګه چل دی؟ تپوس یې وکړه. وجوب النصح و بذل النصیحت، لازم دی نصیحت کول او خرج کول د خپل خیرخواهی. و مؤمن آل فرعون یعلم سلامت موسی من العیب، مؤمن آل فرعون پویدا په بچاو د موسی علیه السلام د عیب نه او من الجریمه، نو فتعین له ان ینصح موسی، نو په ده باندې دا خبره لازمه شوه چې دی به خیرخواهي لټوي د موسی په څه باندې؟ په دې خبره باندې چې دی د دې ظلم د هارون نه آزاد کړي، لینجو انشاءالله ولیس هذا بابا من خیانة البلاد والدوله. اوس دا چې رجل مؤمن وکړه نو دا یو خیرخواهي ولټوله د هغه، خدا د یو حکومت خیانت او یو دولت خیانت نه حسابیږي دا، لأن موسی من اهل الکمال وما حدث عنه کان من باب الخطا، او دا هغه نه چې څه شوي دا خطاً شوي دي. دا بله خبره چې موسی علیه السلام نه الله پیغمبر سازی، او هر پیغمبر دا یو زبردست مومن پیغمبرۍ نه مخکې، مومن خو سوا د الله نه نه یېرېږي. دا څنګه خائفا یترقبو، وی الخوف الطبعي لا یلام علیه، طبعي یره دې باندې په چا ملامتیا نه ویلې کېږي. په موسی علیه السلام قد خاف خوفا ادى به الى الالتجاء الى ربه بالدعاء. حضرت موسی داسې ویرېدا چې دا یاره دې ته مبزي شوه چې الله تعالی ته تضرع او عاجزي وکړي او دعا وکړي الله ته، نو په دعاه واستجاب الله او الله یې قبول وکړو. ولله الحمد والمنه. انشاءالله سبا به خیر سبق وایو. فلما توجه تلقاء مدین،
دا یهود دا ثابتوي چې دا قرآن غلطي خبرې کوي. نو مولانا مودودي رحمت الله علیه دې باندې کوشش کړی دی چې د هغې خبرې موږ غلطې ثابتې کړي د قرآن په مقابله کې. او قرآن چې کوم تاریخ پیش کوي دا بالکل 100% درست دی. دعا وکړو چې الله موږ په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي. دې سره سره الله موږ له پرې باندې عمل کول کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. میرا څوک کار کوي کامیابي کړي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، هغه قسمت یې تباهي کړي. الله زموږ د ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت هم حل کړي، ګناهونه معاف کړي، خاتمه مو ایمان.